امام مالک بني قائل دی ما راته وختي وي چې امام بخاري او دوی پکې یو عقل لاولي وي دا خو نشه دی زه جواب کوم مونږ وایو بالکل نشه دی لیکن دا نشه دی وخت کې دی نشه دی خو سبب یې د په اختیار کې دی او دا سبب ممنوع دی ولې نشه کوله سبب یې د په اختیار کې دی چې دا نه نشه کوو وایا او دا نشه څه ده مولانا صاحب ممنوع ده د جنون سبب د په اختیار کې نه دی بیماری ده د ماشوموالی چې د هغه عقل ناقص دی د په اختیار کې نه دی هغه الله راوستلی ماشوموالی او د نوم که په خوب کې څوک طلاق ورکړي بالاتفاق نه واقع کېږي هغه وي د نایم طلاق تاسو وایې نه واقع کېږي او د سکران واقع کېږي د نوم سبب هم د په اختیار کې او د نشې سبب هم د په اختیار کې لکه پوهېږې که نه د نوم سبب هم د په اختیار کې او د سکران سبب هم د په اختیار کې نو یو ځای کې وایې او دواړو کې نه پوهېږي نشه هم نه پوهېږي او نایم هم نه پوهېږي نو یو واقع کېږي بل نه دا ولې دویم د نوم سبب اگر چې زما په اختیار کې دی خو دا طبعي دی خامخا راځي داسې ده چې لکه چې زما د اختیار نه بار دی نوم طبعي دی که ته نوده کېږي لازما به یو وخت داسې راشي چې بیا به سترګې در باندې پټې وی نو زما اختیار دی د نوم کټ ته خېږم په بالغ سم له به نو زوده شمه لیکن طبعي دی څه شی دی لکه طبعي دی خامخا راځي په خلاف د نشې نه اخو طبعي نه ده خو ما ته شاري مې مه کوه ولې مې کوله نو قیاس د سکر د نشې په نوم قیاس مع الفارق شو ولې دې کوله نو ټیک ده چې دې وخت کې خو سته اختیار نشته خو سبب یې سته اختیاري دی او سبب یې د نوم په شان فطري نه دی ممنوع دی چې مه کوه بیا دې ولې کوه نو سکران طلاق زموږ په واقع کېږي ورپسې شه او باب طلاق المجنون په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې دا سبب د په اختیار کې نه دی چې هغه مرض دی د نه واقع کېږي و امرهما باب امرهما امر د سکران او د مجنون امر څه دوی بیع کوي دوی شرا کوي نو مقه اختلاف دی پکې د مجنون بیع او شرا او اعتاق ټول نافذ نه دي او د سکران نافذ دي او د شافعي او د احمد په نسبت د دواړو نه دي واقع سر تلار شاه باب الغلط والنسيان په طلاق باندې عطف دی باب الغلط والنسيان فی الطلاق غلط شي او سړی او خطا شي طلاق واقع کېږي که نه او نسیان چې راشي په طلاق کې واقع کېږي او که نه واقع کېږي د دې په نسبت نه واقع کېږي زموږ په نسبت واقع کېږي د ناسي طلاق یېرې ده مثلا یېره پرې راغله وشو طلاق ولې مولانا صاحب قص شوی دی په خپل قص شوی دی اراده شوی ده رضا نشته خبره ته یېره ده دا ورته پته نه وه چې دا زما ښځه ده په برقه کې ناسته وه او پته ورته نه وه چې دا زما ښځه ده او انت طالقون وشو طلاق مخاطبه شوی ده طلاق شوی دی زمونږ په نسبت باندې والشرك باب الشرك وغير باب الشرك وغيره یا الشرك وغيره غيره نه مراد ایمان دی دو سره دام مرګره کا چې شرک او غیر شرک شرک څه شي دی غیر شرک لکه کفر شو یهودیت شو عیسائیت شو دا ټول راواله وی دا خو په یېره باندې سړی نه مشرک کېږي په غلطه نه مشرک کېږي په اکراه کې نه مشرک کېږي ما درته څه وایي مولانا صاحب په هغې قیاس مع الفارق دی د هغې محل څه دی نو که خولې نه وځي غیر اختیاري پروا نشته لقول النبي صلی الله الاعمال بالنیه د عجیبه وی اعمال بالنیه دی د مکره نیت نشته صلی الله علیه ما څه ویلو ولو وای شابسه چې نیت شته رضا نشته ولکل امرئ ما نوى وی د مکره نیت نشته نیت شته دی کاکا جی رضا نشته چې نیت نو الفاظ څنګه ادا شو یا لکه پوهېږئ او دویم دا دی چې د دې حدیث تعلق د آخرت د ثواب سره دی د صحت سره دی هم نه موږ مخکې تفصیل ویلی دی دقه رنګې دی وي د نشه نیت نشته منم لیکن د دې سبب چې هغه د په نیت شوی دی چې نشه ده او د مجنون منم ای کې سره مرګرې ما مخکې ده وتلا شعبي دا آیت اولسته لما سئل عن الطلاق في الاكراه
د شعبی نه طلاق فی الاکراه تپوس شو لما سئل عنه عن الطلاق في الاکراه نو سوی ورتا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا دی وې الکه ته وې چې دا د نسیان او په خطای نو په دې کې نه واقع کېږي نو د مکره هم واقع نشو کاکاجي دا سوې د دې تعلق خو د ثواب او د عقاب سره دی لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا چا سره تعلق دی ثواب سره اخرت کې مخدای مؤاخذه مکا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا دې دنیا سره خو تعلق نشتا دنیا سره ولې تعلق نشتا ولې که یو سړی په خطا باندې قتل وکړو دغه پښتک دیت وغیرہ پښتک نشتا نو څنګه ته لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا قتل خطا باندې خو کفاره مشتا او په قتل خطا خو دیت مشتا اوس څه اول ته پیغمبر چې وی صلات جدهن جد د دې تعلق د اخرت سره دی باب ما لا يجوز من اقرار الموسوسه د موسوس اقرار دا نه صحیح کېږي د موسوسه په زړه کې د خبرې چلیږي دا مونږ هم وایو ځکه طلاق محل لسان دی چې د خولې نه ونه دي او وړله د طلاق وسوسې راځي او زړه کې دنه اقرارونه کوي په دې اسم نه کېږي مخکې لاړ شه مولانا صاحب قال النبي صلی الله علیه وسلم الذي اقر على نفس بدن اقرار کړو ابي که جنون نو که جنون نه وي نو بیا په حد جنون وي نو حد ساقطه ده ویږي امون وی ټیک ده کنه د مجنون نه حدم ساقط ته که مجنون وي او په جنون په لیوانتوب کې جما وکي او د مجنون طلاق نه واقع کیږي دغه زمرګره وقال علي بقر حمزه خواسر شارفيه تشي داغه دو اوخانو د حضرت علي قصه خو یاد ده کنه وتفقا شروع نبی علیہ السلام یلوم حمزه ملامت کو فاذا حمزه قسم لنا شاکروا محمره عیناه ثم قال حمزه دمر نشوا هل انتم الا عبيد لابي تاسو قدمانه مگر د پلان مریان نو پوښو نبی سم انه قسم لك نشده وخرج معه دا دې ګوره وې نشاو او دو اوخانه مړې کړې سزا ولا ورنکلا سمې وې نشاو دو اوخانه مړې کړې سزا ولا نو ته ولې په نشه کې د طلاق واقع کې دا سزا ولې ورکې چې طلاق ته واقع شو ما وی قیاس باغې مکه او هغه وخت کې نشه جایزه وا هغه وخت کې نشه زو مولانا صاحب جایزه وا ځکه سزا ولا ورنکلا اوس ته سوکو کې نو ولا خامخا سزا ورکې مخکې دا اوسه وقال عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق دا عثمان ابن عفان درې صحابه په کې خپل منځ کې اختلاف دی دا مجنون کې اتفاق په سکران کې نه کوما قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز ابن عباس جائز نه دی جائز معنا نافذ نه دی ٹھیک طرح درې دا صحابه کې اختلاف دی مارته وي چې عمر نافذ کړي دي حضرت علي نافذ کړي دي وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس دي کې مونږه مرګريو چله کې وسوسه راځي قال عطا اذا بدا بالطلاق فله شرطه داسې کې انت طالق ان دخلت الدار نو بعض حضرات وی کدا سي وي چې ان دخلت الدار فانت طالق شرط مخ کې نو دا تعلیق شو الا بطلاق واقع کېږي چې دخول د دار راشي او که طلاق ور مخ کې کا انت طالق ان دخلت الدار نو چې ترسو د ان دخلت الدار نو ویل انت طالق نو طلاق واقع شوی دی لیکن زمون جماهیر ایمار با ټول وای چې نه فانت طالق مقدم کې کرستو تعلیق دی ځکه دی چې انت طالق وای نو دلته کې دې په دې باندې ادریږي نه ور سره لفظ وای ان دخلت الدار نو سوي اذا بدا بالطلاق انت طالق ان دخلت الدار فله شرطه وقال نافع طلق رجل امراته البتتا یو سړي خپل طلاق کا البتتا ان خرجت لفظ وي انت بتتن ان خرجت ور انت بتتن مخ یو کپیږي کنا نو دا تعلیق صحیح دی دا بنوي چې انت بتتن او شنو دی وخت خلا ان خرجت دو وینو واقع شو نه کمخ شي بتتن یا تعلیقون د شرطنا او کرستو شی حکم دی وقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه او كنوا فليس بشيء وقال زوري في من قال ان لم افعل كذا وكذا فابنتي طالق ثلاثا کدا کې دا کار مې ونه کذا و کذا وې نو تاسو دیو کا چې دا کذا و کذا نه څه مطلب دی مجمل بد خپل اجمال بیان کوي تاوی ان لم افعل كذا وكذا فامرتي طالق سره مطلب نو کاغوی زماره دین دا مطلب چې د دې مدرسې ته لا نړما دا مې مطلب چې د ډوړې ونه خورما دا مې مطلب چې نن دیاړي ونه کم صادق دی یسالو اما قال
عما عقد عليه قلبه چې پسې زړه متفق دی حين حلف بتلك اليمين فإن سمى کده دا وی چې دا خو ما ویلو خو دا ما په کې لکه یو نیټه وه کده دا وی چې ان څه لفظ دی ان لم افعل کدا کار مې ونه که ښځه به طلاقی نو دی وی چې دا خو ما ویلو خو ما نن روس پکې مقصود و څه مې مقصود و نو ګوره په ظاهر کې خو پکې یوم نشته که نه نو قسم ولا ورکا دی منکر دی ځکه قاضي به ورته وایي چې تا پکې یوم نه دی ویلی او اوس وایي چې زما نن ورځ مراده وه یا د جمعې پورې زما مراده وه وروسته مې نه وه مراده نو قاضي دې قسم ورکړي فإن سمى أجلا چې زما نن ورځ مراده وه اراده وعقد او زما زړه په دې باندې عقد کړو چې نن ورځ حين حلف جعل ذلك في دينه وامانته قسم ورکا وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي زما تا ته حاجت نشته په دې کې نیت دا باندې دې کې موږ ټول متفق یو ښه ما وخت وی چې امام بخاری جزئیات راوړي وطلاق كل قوم بلسانهم د هر قوم په جبه خپل طلاق دی بالکل په پښتو کې وته وای څه کې وته وای پښتو کې زمانہ جوده او نیت طلاق یو کو طلاق واقع شو که پارسی کې وته وای انګلیش کې وته وای خدا ټول بیا کوم الفاظ دي مولانا صاحب کې نه دي نیت لا ولا ګورا وقال قتاده اذا حملت فانت طالق ثلاثا چې ستا کله حمل لاغې په دې طلاق نو دې وسره جما کې عند كل طهر مره یو دل دې وسره جما کې ولې شابسي دوباره بنه کوي ولې اسنه د اغه جمانه حامله شي نو بیا خو طلاق رستا خدای نه ده فإن استبان حملها فقد بانت خلاص شوا وقال الحسن إذا قال الحقي بأهلك دا نیت معتبر دی چې زجر ورکي که اسې کور ته شړي او که طلاق ورکي ټول متفق دي باب قال ابن عباس الطلاق وترن طلاق د حاجت نه دی دا مطلب نه که حاجت نو واقع کیږي مطلب دا چې حاجت ته و طلاق ورکا که حاجت نی مور کا دا مطلب دی او العتاق ما اريد به وجه الله دا مطلب نه دی که د خدای د پاره نیت اطاق نه کیږي نه که د خدای د پاره نه کې ریاءن کې بیا هم کیږي خو مطلب دې څه دی چې بے حاجت طلاق مه ورکوه بې د الله د رضا نه اعتاق مه کوه قال زهري ان قال ما انت بامرأتي ته زما ښځه نه نیت ته اعتبار دی که اسې زجر یې ورکه او طلاق نه واقع کیږي او که نیت کېده و چې ته زما ښځه نه بس زما نه جدا یې متولقه نو طلاق واقع شو باين وإن نوى طلاقا فهو ما نوى قال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيقا دينا دليل چې المجنون نه واقع کېږي موږ وایو وعن السبي حتى يدرك زمنا لما شم طلاق نه واقع کېږي عقل کامل نه دی وعن النائم حتى يستيقظ دم نه واقع اگر چې د حدیث دې سره تعلق نشته د حدیث دا مطلب چې درې واړه مکلفین نه دي یا خدای پوهیږي کنه لیکن طلاق نه واقع کېږي وقال علي وكل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه ده معتوه نه مراد مجنون دی څوک ته مراد دی مجنون او دام حصر حقيقي نه دی دا حصر اضافي دی ولې ځکه طلاق د سوبیر نه واقع کیږي دینه خدا معلومي چې د مجنون نه واقع کیږي باقي د ارچا واقع کیږي پوهیږي د مکره هم واقع کیږي طلاق د مجنون نه واقع کیږي باقي د ارچا ارڅو کې څوک رااله مکره هم راغی دا غم واقع کیږي نو بیا خو سوبیر واقع شي بیا خو د نائم واقع شي نو دا حصر حقيقي نه دی بلکې حصر ته چې دی لکه اضافي دی مخکې د مولانا صاحب قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن عوف عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تجاوز الله تجاوز کړ دی عفو کړ دی امت زمانه امت اجابت مراد دی ما دا اغسد المحدثت به انفسها نفسونه په سوچ کوي فضل کې دنه چې ستا د کفر خبره راشي فضل کې او وسوسه ستا په قصد اختیار نه قصدن نه کې او فضل کې دنه طلاق خبره راشي د عتاق په دې اسم نه کېږي ما لم تعمل ترڅو چې به تا عمل نه کړي او یا تکلم دې پې نه کړي قال قتاده اذا طلق في نه پړه کې طلاقونه ورکی فليس بشيء اتفاق د علماء دې مخکې دا وبه قال حدثنا قال اخبرني ابن وهب بن صالح بن شعب قال اخبرني ابو سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه دا اغا یو سړی د اسلام قبیله ماعز اسلمی و شابه مولانا
رامائل شو جانب د حضور پاک ته چې کوم خیاراس کړو فشهد علی نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون دنه سم معلومیږي که هغه چې او د خلیونه دغه وخت کې بیا به دا اقرار نو صحیح شوی نو د لیونی مونږ هم وایو د لیونی باندې حد نشي قائموله او د لیونی طلاق هم نه واقع کېږي یو خبره درته وکم که یو سړی طلاق ورک او دا سړی لیونی خو واقع نشو خو که داسې چې کله لیونی او کله جوړېده بای سړی داسې وي کله لیونتوب خبرې کوي کله ټیک کوي کله بیا د لیونتوب خبرې کوي کله بیا ټیک کوي او د ښځې په دعوه وکړه چې د ماله طلاق را کړی دی حالانکه د باندې د لیونتوب د باندې دورې راځي د لیونتوب دی د ډاکټر نه د لیونو د ډاکټر نه علاج کوي دی د لیونو د ډاکټر نه علاج کوي نو کله ټیکي کې ګولې خوري ګولې پرې د لیونتوب پر راشي اوس د ښځې وی نه جي دا چې کوم وخت طلاق راکاو دی وخت ټیکو کوم وخت طلاق راکاو دی وخت څو ټیکو سړی نه تاسو کا طلاق دی ورکړی دی که هغه وی چې او ما ورکړی دی یاد دی وتا طلاق واقع شو او که سړی وی چې ما نه دی ورکړی دروغ وایي پوهېږي په ما نه دی ورکړی دی څه وایي دروغ وایي سړی وی په ما دوره راغلی و د لیونتوبه نو بیا سړی له قسم ورکا نو صادق النیت دی خدا هغه سړی چې په هغه باندې حالت د جنون کله کله راځي او که یو سړی بالکل ټیک ټاک دی او ښځې په دعوه وکړه ما طلاق راکاو او دی ویل زه وایو وخت کې لیونی وم او د جنون حالت پې نه دی راغلی نو بیا دا صادق نه دی پوهېږي په خبره باندې بیا به ښځه 2 ګواهان پیش کړي مخکې د مولانا صاحب چې کاڼو را تنګ وبه قال حدثنا ابو يمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال اتى رجل من السماء دا غماعد اسلامي دي ها فناداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاخره اخر ځان یادای چې د روستو پنه کو کې د مسلمان نه روستو شویم ګناه مې کړی دا ها صلی الله علیه وسلم دقه مناسبت دباب چې په مجنون نه حد واقع کېږي نه طلاق سے کېږي ها واده شوی ها كنت جابر وی ها ټوپې کړې ها بس باب الخلع وكيف الطلاق خلع ستوي ماخوذ من خلع النعل یو پڼه وستل خلع او خلع جامع وستل دا د خځې د خاون په منځ کې یو جدایي ده او د هغې نه دوی تعبیر کوي په خلع سره هلکه هغه دغه نه راځي صورتونه ولې ستا ملګري دلته چې ناست قاري صاحب نه پرون هم نه او کنه پرون هم نو خدا سیدا حاصل د خبره دا شو چې خلع وته وي هغه لک خو بیا نشته بار ولې ناشته خو نا وخت راځي کنه لومبو سپونو والا مخ کې راځي په ټیم به راځي بار ولې ناشته دا لکه چې دومره ناوخت راځي خو ستا شوق د سبق نشته که شب قدر نو وختي راځه که هی جبلي هلکه شب قدر نو طالبان دلته شته هغه دي څه وخت راغلي دي ګوره هی پالي فلام جبلي مخکې دا خلاصه شوه خبره ما ته متوجه شه حاصل د خبرې دا دی چې خلع النعل پڼې وستل خلع اللباس جامې وستل نو د ښځې د خاوند په مخ کې خبرې نه کنه یو عقد په یو طریقه ختمه هغې ته خلع وایي ولې ورته خلع وایي ما ته ګوره
قرآن حکیم کې الله وی انتم لباس لهن هن لباس لکم وانتم لباس لهن. خدای ته جامه ویلې ده. نو جامه چې بنده لرکای نو د خلع لفظ استعمالیږي، نو ځکه دلته کې خلع لفظ استعمال شو. دا خو معنا لغوي وه. او په اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ خلع. خلع فراق د زوجې د زوج د فراق الزوجة من الزوج بعوض، په یو عوض باندې دا ښځه عوض ورکوي خاوند له چې ما طلاقه کا زه تاله پیسې در کوم. بعوض تؤدي له، یو عوض ولا ورکوي، دې ته خلع ویل کېږي. اوس واوره مولانا صاحب، یو رکوټې پوټینې غوندې اختلاف دی زمونږ او دا احمد یو طرف ته دی، مسله بل طرف ته دی. احمد ابن حنبل وی خلع فسخ ده. خلع څه ده؟ فسخ ده. ائمه ثلاثه وی خلع طلاق دی، فسخ نه ده. احمد ابن حنبل وی خلع فسخ ده د زوجینو په میاس کې. ائمه ثلاثه څه وی؟ دا طلاق دی. بس اوس لنډه فائدې سره سماره د خلاف کم دی راوځي. احمد وی چې دا خلع کم وخت کې اوشوه کنه دا غزړه نکاح فسخ شوه. نو چې زړه نکاح فسخ شوه نو ښځې ته ښځه خپل شی به وړي او خاوند ته مهر غونډ پاتې شو. خاوند ته څه پاتې شو؟ ځکه فسخ راغی. داسې شوه لکه چې نکاح شوي نه، نو غونډ مهر به واپس کېږي چا ته؟ خاوند ته. او د ائمو ثلاثو په نسبت باندې خلع څه شی دی؟ طلاق دی. طلاق نو د دواړو جوړه دپاره طریقه جوړ شوه. که چېرته ښځه ورته وایي زه غونډ مهر درته پرېږدمه ما له راکړه، ټیک ده. او که ښځه ورته وایي چې نیم پرېږدمه هم ټیک ده. او که ښځه ورته وایي چې دا مهر در کوم سړی وي په یوازې مهر طلاق نه در کوم نور به م راکړې، هغه وي بلکل نور هم ورسره در کوم، هم صحیح ده. اوس راشه مولانا صاحب، ظاهر کې چې ټول مهر عوض وګرځوي هغې ته خلع وایي. څه مې وایي؟ چې ټول مهر عوض وګرځوي څه ورته وایي؟ خلع. او که جز د مهر عوض وګرځوي نو فدیه ورته وایي. که ټول مهر عوض وګرځوي څه ورته وایي؟ خلع. او که جز د مهر عوض وګرځوي بیا ورته څه وایي؟ فدیه. او که وایي چې ته خپل حقوق مې غونډه ته پرېښودل، دما هر څومره حقوق چې تا ته د مهر ذکرونه کې مهر هم پکې راغی، نور هم شاید پکې راغلل، هغې ته مبارات وایي. هغې ته څه وایي؟ مبارات وایي. څه مې وایي؟ که کل مهر عوض د طلاق وګرځوي څه شی شو؟ خلع. که جز د مهر هر څومره جزتي نیم ثلث ربعه هغه عوض وګرځي څه شی شو؟ فدیه. او که ټول حقوق ورته وایي زه ساقط کومه، زما چې یو ښځه وایي ما خپل حقوق ساقط کړل، دا بل وایي ما خپل ساقط کړل، هغې ته مبارات وایي. او که قطع نظر د مهر نه نور مال وایي، مهر اړو ذکر نه کي، یعنی مهر خو مې دی مهر اړو ذکر نه کي، یاره وایي دا موټر در کوم خو ماله طلاق را، د مهر اړو ذکر پکې ونه کي، دا موټر در کومه، نو چې مهر ذکر ونه کي مهر خو د ښځې بیا حق دی، دا موټر در کوم، نو هغې ته طلاق علی مالین وایي. طلاق علی مالین. نو یو خلع شوه، یو څه شی شو؟ فدیه شوه، یو مبارات شو، یو طلاق علی مالین. خلاصه شوه خبره. اوس مولانا صاحب یو بله خبره کومه، خلع په رضا د زوج او د زوجې کېږي. ګورئ که چېرته قاضي ځان پوه کا ښځه ورسره دعوه وکړي قاضي سره، دلته زمونږ په پاکستان کې یو قانون دی، زمونږ په پاکستان کې 2 قانونه غلط دي. دا د 1973 آئین نه دی، غونډ اسلامي دی، غونډ اسلامي دی، اول نه اخره پورې اسلامي دی. صرف 2 قوانینو کې ترمیم شوی دی، په یو وخت کې هغه پکې غلط دي. نور اول نه اخره پورې د میراث د شوفې که تا د آئین وکته که نه آئین، نو ته به غونډه هدایه ده. بس مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه علماء په ډېر محنت کړی چې کوم وخت کې دا آئین جوړو. صرف 2 پکې یو 2 ترمیمه پکې یو زمانه کې چته شوي دي، هغې کې پکې 2 غلط راغلی دي. یو پکې دا غلط راغلی دی، سکوت پکې اصل کې غلط نه دی، خو سکوت راغلی دی، دې ته سوچ نه دی شوی.
او اخسره بلا عین دی بلا دفات دی زمون په دین کې خدا دی چې یو سړی مړ شو د دې سړی د دې زید مړ شو د دې یو زوی عمر د دې د مرګ نه مخکې مړو نوسی دی پوهېږې د عمر نوسی دی خو دا چې د چا بچی دی دا د زید نوسی دی د زید خو د زید چې دا کم نوسی دی نو دا د دې پلار د زید په جون مړو پوهېږې او نورې زامن دي د دې نوسو پکې حق شته نشته که نه یا د نوسو پکې حق نشته ولې چې زوی وي د نوسي حق نشته او زمونږ په دې آیین کې د نوسو حق شته زمونږ په دې آیین کې د نوسو حق شته یو پکې دا نقصان دی دا پکې لوی غم دی دا یو غم دی غلطي ده پکې دویمه غلطي سره دویم دا چې ښځې له اختیار دی جج له اختیار دی جج یا ججه هر څوک چې وي هغې له اختیار دی که خلا کوي او د شریعت قانون څه دی چې دواړو په رضا به کېږي او دلته څه وایي دلته وایي چې که چرتې ښځې دعوه وکړه چې د دې خاوند سره خلع کومه او خاوند نه حاضرېږي خاوند په سعودي کې دی اډو راځي نه اډو عدالت ته ځي نه چې زه نه کوم ورسره خلع نو دې ښځې او غلطي د چا وي د دې خاوند وي دا په پکې ووایو چې نه ښځه کوي او نه پرېږدي او ښځه لاړه عدالت ته جج له لاړه چې ما دا خاوند نه ښځه کوي او جج له اختیار د چا شته د فسخ شته بلکل شته جج فیصله وکړي چې دا خاوند هردړمه دی رای وغوښته نه مني جوړه نه کوي یا نه راځي عدالت ته جج یک طرفه فیصله وکړه کولی شي بس چې جج فیصله وکړه له دې ته څه ویلې کېږي لکه تنسیخ نکاح ختمه شوه د جج د فیصلې نه پس به دا ښځه خپل درې حیضه تیر کړي بل خاوند سره نکاح کولی شي اگر که خاوند طلاق نه ورکړي یا لکه د قاضي ولایت زما ولایت زما په خپل ځان دی داسې ده که نه ده او د قاضي ولایت عام دی نو که دا زوج په خپله طلاق ورکوي ورکولی شي نو که قاضي فیصله وکړه د دې خاوند د فیصلې نه خو د قاضي فیصله ډېره زیاته مضبوطه ده خو چې دا قاضي فیصله وکړي او قاضي ولیکي چې دا ما خلع وکړله څه مې وکړه خلع نو خلع نشي کولی خلع به د دواړو په رضا کېږي او تنسیخ کولی شي چې نکاح فسخ کې خلع جدا شی دی او تنسیخ د نکاح جدا شی دی آی های خدای پوه نه شوی پې خلع جدا شی دی تنسیخ د نکاح جدا شی دی نو تنسیخ د نکاح کولی شي چې نکاح مې فسخ کړه خلع نشي کولی خلع ولې نشي کولی هغه په رضا د دواړو ده دلته زوج راضي نه دی او زمونږ په دې قانون کې دا دی چې جج له اختیار د خلع شته دا یو غلطي پکې سقم دلته پکې موجود دی جج له اختیار شته او د سره معلومه هغې د قرآن شریف آیات نه دا معلوم کړی دی په دې په اسمبلی کې ډېر لوی بحث شوی دی په قومي اسمبلی کې دا وکیلان هم ډېر بد دي هغې کې قرآن حکیم کې څه راځي ته راکړه غوندې قرآن شریف روبا سکن فلا جناح علیهما فیما افتدت به دا روبا سکن دم دے دلتا لقوکی دخوا الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تحصيلهم باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن وکی دا وسخه که خذو له مکمهر ورکړی دی او طلاق مو ورکنه به نه اخلي الا ان يخافا الا يقيما حدود الله الا ان يخافا خذ خاون دواړه یریږي يخافا کې ضمیر خذ خاون ته راځي دی الله يقيما کې ضمیر چا ته راځي دی خذ خاون ته چې د خدای احکامات نشي پورا کولی فین خفتم که تاسو یریږئ ای قاضیانو خفتم کې ضمیر چا ته راځي دی قاضیانو ته الله یقیما حدود الله چې دا ښځه خاوند د احکاماتو پابندي نشي کولی چې یو بل باندې کم حقوق دي نو فلا جناح علیهما فیما افتدت به نو په نشته دی ګناه په دواړو که فدیه ورکوي که ښځه وایي چې زه فدیه ورکوم دا څه شی شو بیا اوس خلع شوه که نه یار
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فإنما نو أغوي فلا سوچوكا فإن خفتم اے قاضیانو کتاسو یریگے اللہ یقیما حدود اللہ چنی دا خدای احکامات نشی پورا کولے نو فلا جناح علیہما فی مفتدت نو تو نبیا خلع کولے شے کوئی خطاب اللہ چاہتا ہوکا لکا قاضیانو تا ہوکا نو اختیار دا قاضی شو منگوائیو بالکل منم چه خطاب قاضی تا دے قضا قاضیانو تا دے لیکن التا اللہ سوئی الا ان یخافا کی ضمیر چاہتا راجے دے ان یقیما کی چاہتا راجے دے اغویتا او فلا جناح علیہما کی چاہتا راجے دے اغویتا رضا دا دوارش او فلا جناح علیہما فی مفتدت سشے دے لکا فی مفتدت نو فیدیہ چی ورکی پا دوارو پر رضا با ورکی فیدیہ دوارو حق دے یوی ورکی بلے اخلی مڑا استتی جوڑا نکر دیکھے گوتے مو اثر قولا دیکھن دا چری بن کو آواز ڈبل شو گورا دا با تیزے دا تیز کو دارو کا دا یو چی دی دا با کاکا جی ماتا گورا دا دی رستو کو دا آواز ڈبل شو داس پورا نہیں دی دا یہ تیز کا آواز نہیں شو او دا چی دی دا ماسٹر دا لگ کم کوا دا لگ معمولی کم آواز نو زکر سلو کیگی چی تا تما شل دا لوئی چی دا یو سا مصری لا ملا سام مصری لا دینے دے اوڑے کانا یا نو بیا والی نکاو کار ملا خبر اغوک کے دے یار دا سنجیدہ خبر نا ولی گپ جوڑا وی ولی واما اقل تاسو لگو لی بی یار اقلو پی جانے مولی صاحب دا ٹک نا دے دیکھیں جنجال شتا دے جی ٹکڑو درے وانا ماوتی دا چک کے تاسو دا دیدہ دی دے ٹکڑ ماتا بھی بالکل مشین دیو کے دی دا دلتا بیا چتا تار مار بدا پیو دے سویر پر چتا ہو گورا دا گورا دا سا معمولی چوڑا قیبت بندے گی خلاصہ شو خبرہ خلاصہ دا کلام سے شو مولانا صاحب دانک خلاص شو خبرہ نو دی کسی دی فلا جناح علیہما ضمیر دوارو تراجے دے دویم سے چھے دے فی مفتدد بیہی دے نو فیدیہ چے ورکی نو پر رضا برازی ولے ورکون کے خزد اغشتون کی صد کے خاون دے نو دا پر رضا شوا نو دیکھی چھے دوارو رضا نہیں صحیح کی گی دوسا باب الخلع وکیف الطلاق فیہ قول اللہ تعالی صرف یو خبر دتاو کما یو صاحب پاک مخالف دے چاہے حسن بصری دے حسن بصری وی بغیر دا قاضی نا خلع نکی گی او ایمار با آئی امام بخاری طول وی چنا کہ خپل مینس کے سرکینی خلع کی گی وقول الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا دا گورا پا حسن بصری رد شو دا خود طلاق شو کہ طلاق شو بغیر دا قاضی نے مرکولی شی ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن او کہ خلع دیو کن چکم مہر دے ولا ورکل دے غبت نالے الى قوله الظالمون واجاد عمر الخلع دون السلطان دا بادشاہ بغیر ہم پچارت شو مولانا صاحب بادشاہ مراد بادشاہ دا غنا نائب قاضی دی پا حسن بصری واجاد عثمان الخلع دون عقاص رأسها پا کم دا عقاص پونی تا وی پی جنے اگر سر ویختو تا چی اگر تارا چی دا اغین معمولی شی بسی لیر معمولی یعنی پاغیم کیے گئی نو که فسخوی وایا نو بیا با دا مہر نا بغیر پا بل چیز نکی دلا دا اغین پا کم ہم کیے گئی وقالت طاووس الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ فی مفترض لکل واحد چکا محکاماتی علی صاحبی پھر اغن پورا کئی پا صحبت کے خلاص شو خبرہ بعض حضرات وی خلع علی کی گی چی خدا خاون تاوی چی جمع دا سرانکو ما خلع علی با کی گی چی خدا خاون تسوی
چې جما نه کوم به دې نه کېږي دا قول غلط دی چې صرف اسه فی مفترض لكل واحد منهما على صاحبه د هر یو چې په خپل مرګري په جون او په صحبت کې کم شی لازم دی هغه نه پوره کوي که خاون نه پوره کوي که خدای خلع کولی شي ولم يقل ندی ویل طاووس قول د سفهاو چې لا يحل دا خود حلال نه ده حتی الا تقول چې خدای ویلا اغتسل لك من جنابه در جنابت تعالی نه لامبم مطلب څه شی دی جما سره نه کو دا قول دا سنه ده هر سین چې عشرت او صحبت کې په یو بل کم حق فرض دی غنه پوره کوي شابته وبه قال حدثنا قول النبي قال حدثنا عبد الله بن صحابي قال حدثنا قال رضي الله عنه ده ثابت ابن قيس قال عليه فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس ما اعتب عليه في خلق ده باندې د عتاب په خوې کې نه خوې ټیکته ولا دین په دین کې په عتاب نه دین ټیکته دیندار هم دی خوې هم ټیکته او بس مال خلع وکا ولكني اكره الكفر في الاسلام د یریګم د کفر نه په اسلام کې کفر څه د سره جون نشم تیرولې د نعمتونو ناشکری کو د سره بس خوخ مې نه دی لنډه ده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين عليه حديقته چې په مہر کې کما باغچه درکړی دا وته واپس کې قالت نعم او واپس کو ګور مہر واپس کې کنه قال رسول الله اقبل الحديقه یہ ثابت توي دا باغچه قبول کا وتطلقها تطليقه پتو لګي دا چې خلع څه شي دی مولانا صاحب طلاق دی زمخ كلال شباب وبه قال حدثني اصحاب الواسطي قال حدثنا خالد بن خالد الخزاعي وابن عمر وقت عبد الله بن ابي بهذا وقال تردين حديثه وقالت نعم فردتها وامره يطلقها وقال ابراهيم بن سمار وقال عكرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها وعن ابن ابي تميمه وعن عكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن وقال ذات امراه ثابت بن قيس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اعبد ولا عتاب بنویم دین او خوی ډیر خدي ها نه طاقت نشم لرلې د درجه ما یا د نور امور طاقت نشم لرلې نا شکر را نه کیږي ها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنا عليها ذكر وقال نعم وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك بن محمد قال حدثنا فؤاد بن قال حدثنا جرير بن حازم عن ايوب عن قال ان عباس رضي الله تعالى عنه قال جاء الى ثابت بن قيس بن شمال الى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله او عيب بنوي ما إن أن يخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنا عليها ذكره فقالنا فردنا عليه وامره ففارقها وبه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد بن ايوب عن عكرمة ان النبي فذكر الحديث هم دقل دي خزن جميله ها بس غرض د امام بخاری سره چې د خدای د خاون په منځ کې اختلاف راشي نو بل سړی ولا د خلع مشوره ورکول شي کنه الکه دا خلع او طلاق د طلاق ډیر بغیس شی دی یو وردی کې ولا چې جون دینه تیریږي او بل سره او جون د دواړو برباد دي نو بس وردی کې خاطړې به بل خدو کې او خدو بل میړو کې هل یشیر بالخلع عند الضرر نو هل څه دا هل ولې وروړي ظاهر کې خدا دې چې دا خود خدای خاون کې تفریق دا خو خشه نه دی ځکه حال راوړو نو تفریق دی خو ضرورت دی نو بیا خیر دی ها نو ګوره حکمن به څه کوي حکم به یا د دواړو جوړه راولي او یا به حکم څو کی مشوره به دواړو لور کی چې طلاق ورکا خبر اخلاص شو شابت ها بنو المغیره د ابو جهل خلق استاذنوا مان اجازت غواړي په دې خبره کې چې نکاح ورکی علي له لور د دوی یعنی د ابو جهل لور فلا اذانو د دې سره مناسبت ده د دې رستو مناسبت شته د اوګد حدیث ته ویلې ده وی ک علي د اخوخه کې د مالور له طلاق ورکی نو بیا دغه په نکاح والی دا د علي له مشوره ورکړه کنه چې کته غ نکاح والی والا خو په شرط زما خذ پرې د مالور پرې دا یو مشوره ولا ورکړه مخ کې دا لا يكون بيع الامه طلاقا باس اوس ما ته وګوره که یو سړی خپل وین د خرڅه کې دا طلاق نه دی دا طلاق نه دی
په دې باندې اس قسمه عدت نشته د ما وینده ده او ما سره وه او ما خرڅ کړه صرف دومره ده چې د مالک له دې ویندې سره د جمع اختیار شته پوهېږې که نه نو یو استبرا بالحیض دې پې وکړي یو حیض دې ورته صبر وکړي څونه یو حیض ولې هسې نه چې دا حامله ني د دې مالک نه حامله ني نو چې حیض یې راغی نو پته ولګي چې د مالک نه حامله نه ده نو بیا ورسره دا بل دا چې چا غشتې په بیه او سره جمع کولی شي یا زما وینځه ده خو د بل عبد په نکاح کې ده د چا نکاح کې ده او ما دا وینځه خرڅه کړه نو دا طلاق نه دی نور تفصیل پکې را روان دی اوس دې بل باب کې ها وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن ربيعه بن ابي عبد الرحمن بن كاتب بن محمد بن عائشه رضي الله تعالى عنها عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في وليله ثلاث قرون يحكمون لانها وقفت فحجرت في زوجها او هغه آزاد شو نو خيار ولا ورکړې شو پوهېږې په خبره آزاد شو خرڅه شوې نه وه که دې خرڅ کړه نو دا طلاق نه دی چې آزاده دې کړه نو هغې کې مسله را روانه ده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أفقه ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تقول بلحم فقرب إليه حفظ عذب من عذب البيت فقال أنا ولا فرقة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به فلا برية وأنت لا تأخذ صدقة قال عليه صدقة یو دا چې دا آزاده شو نو خيار ورکړی شو فی زوجها لږ صبر کو دې کې تفصیل راځي وقال رسول الله الولاء لمن اعتقا دا خو ټیک ده الولاء لمن اعتقا چا چې یو وینځه آزاده کړه ولی د هغه ده او داخل شو نبی علیه السلام والبرمة تفور بلحم فقرب الیه خبز ډوډۍ وأدم او انګوري د انګورو د بیت نه فقال الم ارى برمة فيها لحم قالوا بلى ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وانت لا تاكل الصدقه قال عليها صدقه ولا لا هدیه دا درې طریقې دي نو خلاصه د کلام د دې څه مناسبت تېره مخکې سره د دې مناسبت دا دی چې هغه آزاده شوې و نو خیارو وله څه ده خرڅه شوې نه ده چې خرڅه شي نو هغې له خیار نشته نه طلاق شته نه خیار شته دقه مناسبت دی باب خیار الامة تحت العبد اوس راشه دې کې مسله واوره که چېرته یو ښځه ده د یو وینځه ده او د یو عبد په نکاح کې ده او دا وینځه آزاده شوه بیعه خو اتفاق دی چې هغې کې څه نه راځي دا وینځه څه شوه آزاده شوه اوس دې وینځې له دا نکاح ختمه شو که خیار دی وله زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې که زوج عبد وي او که زوج حري په دواړو صورتونو کې دې وینځې له اختیار دی خیار څه که دا د خپل خاوند سره پاتې کېږي او که دې وي چې اخترتو نفسي ما ځان غوره که نه پاتې کېږم که دا وایي چې د خپل خاوند سره پاتې کېږم نو بس پاتې کېدی شي ورسره نو د نوي نکاح ضرورت نشته او که چېرته دا وایي چې نه اخترتو نفسي ځان مې غوره که د خپل زوړ خاوند سره نه پاتې کېږم د دې خپله خوښه ده او صاحب من ائمه ثلاثه څه وایي هغه وایي که زوج عبد دی نو دی له خیار شته چې پاتې کېږي ورسره او که نه او که زوج حر دی نو خیار ولې نشته دا مسله تاسو په اصولو کې ویلې ده یاد لرې ده خبره اوس به راشو دلته کې دا ټوله مسله د کوم ځای نه جوړه شوې ده دا د حضرت بریرې رضی الله تعالی عنها د مزد پیښه ده چې بریره چې ده دا د مغیث په نکاح کې وه او بریره آزاده شوه چې آزاده شوه نو دی له پیغمبر مبارک خیار ورکړه اوس مونږ څه وایو مونږ وایو زوج حرو زوج څو دغې وخت کې مخکې خو په دې اتفاق ده چې عبدو خو دغې وخت کې حرو نو خیار ولا ورکړی شو ائمه ثلاثه څه وایي زوج عبدو حر نو وایي که حر وی بیا به خیار نه وي میلاو شوی ولې مولانا صاحب د هغوی دلیل ته مه ګوره زمونږ ته مه ګوره اوس هغې وایي چې زوج عبدي او دا حره شوه دې له ځکه خیار دی چې که دا ورسره پاتې کېږي که نه ولې وله خیار دی ځکه چې دا مخکې دا امه و او خاوند دی عبدو نو څه شرم نو اوس دا حره شو او خاوند دی عبد دی دی له عار دی اوس دی له څه دی عار دی
نو آیا دا د عبد په نکاح کې ځان ساتل غواړي اکه نه غواړي؟ نو دې له خیال دی کوي چې زه بس زول خاون مې دی، اگر که عبد دی خو زول خاون مې دی، عبد یوازې دغه نه دی، دا عار نه دی، اخو پردی خدمتګار دی، غریبه زه بس خاون مې پردی خدمتګار دی، عبد دی، پروا نشته، نو به زه ورسره پاتې کېږم، خوښه ده. او که وایي چې نه هغه وخت کې خو زه اما ومه او دې وخت کې زه څه شومه حره شم او خاون مې عبد دی، دا اوس ماله شرم دی، ما ته به خلک پیغور کوي، زه نه پاتې کېږم د دې خپل د دې عبد سره، نو وله خیار دی. هغې داسې وایي. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه فرمایي، هغه وایي نه او وایي که چېرته زوج حرو زوج سو حرو نو خیار وله نشته. ولې وله خیار نشته؟ شابسې ځکه پیغور ورته نه کېږي. مخکې دا اما وه اوس حره شوه، زوج هم حر دی، نو دې ته څه پیغور خو نه کېږي. ولې وله خیار دی؟ عبد کې ورته پیغور کېږي. موږ څه وایو؟ موږ وایو که زوج عبد دی که حر دی، دې له خیار دی. خبره د پیغور نه ده، خبره بله ده. خبره داسې ده چې مخکې دا اما وه، نو که زوج عبد و که حرو، نو زوج د څو طلاقو مالکو؟ د دوو. په طلاقو کې ګورې جانب د ښځې معتبر د جانب د زوج نه، طلاق الامة سنتان و عدتها حیضتان. نو که زوج عبد دی او که حر دی، خو چې دا دغه یي څه ورته ویلې کېږي اما وي، نو زوج د څو طلاقو مالک دی؟ د دوو، په دوو مغلظه کېږي. او که زوج حر دی بیا د دوو، که زوج عبد دی بیا د دوو، او که دا حره ده زوج دی وی عبد د څو طلاقو مالک دی؟ د دریو. نو امام صاحب وایي چې هلته کې مخکې دا اما وه، نو زوج د دوو طلاقو مالکو که عبد و که حرو. اوس چې دا حره شوه، زوج د څو طلاقو مالک شو؟ د دریو طلاقو مالک شو. نو دا زیادت په ملک کې راغی. آیا دا د خاوند دا حیثیت اوس قبلی که نه قبلی؟ آی های خدای پوه نه شوې. مخکې څه وه؟ مخکې په دوو مغلظه کېده، اوس په څو مغلظه کېږي؟ اوس په دریو مغلظه کېږي. یو نوی ملک راغی د خاوند، یو نوی اختیار والا راغی. نو آیا دا ملک مخکې خو دا مړه دوه طلاقه به راکړي مغلظه به شمه، اوس وایي نه په دریو به مغلظه کېږم، یو پې زیات شو. آیا دا نوی حیثیت د نوی ملک قبلی که نه قبلی؟ اوس دې ځای نه مسله وتې ده. کوم ځای نه؟ یو ځای کې راځي وی اوتق بریره اوتقت و زوجها عبد، دا غوی دلیل دی. بل ځای کې څه راځي؟ اوتقت و زوجها حر. نو موږ پتا په اصولو کې ویلي دي چې د نافي او د مثبت په منځ کې تعارض راشي، موږ چاله ترجیح ورکو؟ مثبت له. مثبت کم یو دی؟ حر والا. او که ته وایې چې نه عبدون مثبت دی، هغه اثبات د عبدیت کوي که نه، نو ما درته ویلي و چې مثبت هغې ته وایي چې امر عارض ثابتوي. نو په دې خو د ټول امت اتفاق دی چې دې مخکې نه عبد را روان دی. دا نه چې ګنې مخکې حر و وروستو عبد شو، نه مخکې نه څه عبدو وروستو حر شوی دی. په دې اتفاق دی چې وروستو څه شوی دی؟ حر شوی. نو دا حریت امر عارض شو په ده باندې. نو موږ مثبت له ترجیح ورکو چې زوجها حر. هغوی چا له ترجیح ورکوي؟ عبد له. زه وایم چې هغوی د حریت، لکه یو سړی وایي کوي اوبه پاکې دي، بل وایي پلیت دی، د چا هغه به ترجیح وایي؟ پلیت. هغه چې پاک دی هغه زول حالت ته ګوري، چې پلیت دی هغه به سمګه لیدلي چې پکې پرېوتې ده. نو چې څوک یې زوج عبد زول حالت ته ګوري، مخکې خو عبد. او چې څوک وایي حر، دا به د مالک د طرف نه ده اورېدلي چې انت حر، خلاصه شوه خبره. نو باب خيار الامة تحت العبد، په دې خو اتفاق دی چې خيار دی ولا چې د عبد لاندې وي. خبره د حریت پاغې کې ده. ورپسې شه ابن عباس وی عبد بلی، نو دې زول حالت ته ګوري، دغه حریت نه دی خبر. ها گویا کې زه ورته اوس ګورم، منظر مې په سترګو کې دی. یتبعها ګرځېده به ورپسې په کوڅو د مدینې کې، یبکي علیها او جړل به د مدینې په کوڅو کې به ورپسې دا غریب ګرځېده او جړل به چې ما سره ما خوښ کا او دغه مه کوه.
او تسيل الدموع على لحيته وخي به پګیره را بهدلې ورپسې شاه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب بن ايوب عن ابن المداني ومقد ابن عباس روایت دا موجده خدري دلیل شو نو مقد ابن عباس ته ها قال كان رجل مريض عبدنا قتيبة قال له سمعت عبدا لملك كان بنو مغيرة ها باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج مريم وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان زوج مريم كان عبدا يقال له مريض كأني انظر اليه يطرق خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس تسوي ويا عباس تعجب نه کې د حب د مغیث د بریری سره دا غسونه خوخه د پکوسو کې ورپسې ګرځي او جاړي غریبه او د بغض د بریری نه مغیث سره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه رجود وتوکل خبي قالت يا رسول تأمرني حكم کې خو بیا مجابودی دا قال انما اشفع قال لا حاجه لي فيه سفارش قبلول سفرز واجب خو نه دي یو سړی وی سفارش کوما نو ستا خو خدا کمنه او کنه مانه او زمون په وطن کې چې چاته د سفارش او کوي نه من خپوي د ما سفارش نه من الکه سفارش د پیغمبر داده بریری نه دی منل او خپه شوی نه دی نو سفارش خو ته یو سړی له خره ورکه او داغه خو خدا کا غره قبلی او که نه قبلی سفارش جدا شي دی ها وی حکم کینو منم نو دا ګوره د ابن عباس روایت ته دقه د عائشه صدیقینم روایت ته د عائشه صدیقین عروه نقل کئ نو هغه دو قول دی او د کرادی زوجها عبد بل د کرادی زوجها عروه او چې اسود ابن یزید کم د عائشه نه نقل کئ نو هغه کوئی اختلاف نشته هغه زوجها حر ام اثبت ته زو سر پسې شه دمخ کې باب د متعلقات نه دی دقه د بریری والا ها وبه قال حدثنا عبد الله بن رزاق قال اخبرنا شعبة عن الحارث بن ابراهيم عن الفضل عائشة رضي الله تعالى عنها والملائكة تشتري بريدة وما عليها الا ان يشترط الولاء عائشة بس چا چې خرصوله هغه وی اله خرصو چې ولا به زمونږی ویګه پی الکه او چې ته یو وینځه خرصه کې نو ته خو ته اجنبي شوې اوس چې دا وینځه د چا په ملک کې شوه ولا به د هغې وي مخکې ده فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واقضيها فانما الولاء لمن اعتق وولي النبي صلى الله نو چې کوم وخت کې آزاده شوه نو بیا ولا خيار شو ها ان هذا مما تصدق به ولا بريدة وقال هو ولها صدقة ولا هدية شابه وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا شعبة وقال فخيرت لزوجها بس بكم مولانا صاحب